ټکنالوژي او خوراکي ده او د رشتې بندش د کاري صاحب دا خو داسې کار دی چې هغه زنانه چې رشتو کې رکاوټ راځي یا بندش یا هغه کسان زموږ وروڼه چې څه مسلې ورته رشتو کې مسلې راځي د هغې دپاره ما یو ذکر تیار کړی دی انشاءالله الرحمن چې دا وظیفه څوک 3 ورځې وکړي او هر قسم رکاوټ یې په رشته کې خدای به 3 ورځو کې رشته پوره کوي ښه ته وګوره دی اخوان الحمد لله ذي العز والكبرياء وصلى الله على محمد خاتم الانبياء دا شنواري صاحب یو قاري صاحب دی او داسې یو کامره کې ناست یو کس پې ورننوځي پیرخانه ورته وایي که څه شی و په هغې کې ورته وایي چې قاري صاحب داسې یو وظیفه راته وښیي هغه راپاڅي د کمبل نه بیا کښېني دا وکړو دا مجربه وظیفه ده پاڼې ولیکي دا دومره کرته وکړو 50,000 کرته وکړو زه حیران دا یم چې د هغه ویډیو ته وګورې په میلیونونو باندې کتلی کېږي نو زه خو دا خلک خو پرېږده وایم خو د قاري صاحب ته حیران یم چې هلکه تا خلکو ته یو غلطه خبره وښودله نو د دې څومره ګناه ده څومره چې دا خلک زیاته ګوري که نه هماغومره د ګناه زیاتېږي چې دا مجربه وظیفه ده وروره کاروبار دپاره همدغه وظیفه ده چې نبي صلی الله علیه وسلم چې اللهم اني اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا دعا د هغې لپاره اهم کار دی چې الله موږ له رزق طیب راکړي که په عربۍ کې ته نه یا د په پښتو کې ځان دپاره کوه که د مونځ نه بعد یې کې که په شپه کې کې تهجدو کې او دا بعضې خلک وایي چې ته دا ذکر کوه ایاک نعبدو دا وایه 50,000 کرت وایه نو دې کې به داسې کار وشي چې ته به په کور کې ناست یې ستا کور به رزق ډک شي دا عمل اوس چا کړی دی نه صحابو کړی دی نه تابعینو کړی دی نه تبع تابعینو کړی دا عمل نه په امت کې زه به وایم چې یو صحیح کس هغه هم دا عمل نه دی کړی نو ته خلکو ته دا خبره کوې چې ته کښېنه نبي صلی الله په خپله باندې 2 طرفه تجارت کړی دی اوس که په دې دعاګانو باندې صرف کېدلی خو هغه په کور کې ناست وی که نه په کور کې به ناست ویل چې بس زما لاس له په خپله باندې روپۍ راځي په خپل نه د هغې سره کوشش محنت دا ضروري دی په ملاس ته خو نه میلاوېږي که نه